د 1996 هغه نوټیفیکیشن دی کم کې چې د ډاکټر دپاره 25% دی 10% د نور سټاف دپاره دی او باقاعده یو حصه ورته خولی چې دومره پرسنټه دا به دی یلي بیا مطلب آمدن کې د دی پیسې جمع شوې شیر ورته میلو شو هغې نه پس دا 2021 کې فنانس ایکټ هغه پاس کېدو نه پس دا باقاعده کالعدم شو ختم شو د هغې باوجود دا وصولې دي 2025 کې دا بل نوټیفیکیشن اوس جاري شو او دا بالکل په دې ورته خپه کېښوه چې هېڅ قسمه شیر هغه به نه میلاویږي مطلب دا دی لکونه کروڑونه روپۍ قومي خزانې ته به اوس ځي او د دې هسپتالونو اکاونټونو کې به جمع کېږي ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال باندې چاپې نه پس چې کم اصلاحات راغل موجوده نوټیفیکیشن دی نو دا په پوره صوبه کې یو ډېر لوی اکسرسایز هم جوړ شو هغې کې راښکاره شو چې هسپتالونو کې کم غټه مسله وه نو هغې آمدن کې چې کومه ګټه به کېده نو 80-90% هغه به همدې ډاکټرانو په خپلو کې تقسیمولې ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت په مختلفو هسپتالونو کې په مونږ دا ویلی شو چې په محکمه هیلت کې د غټو اصلاحاتو آغاز کړی دی او د هغې چې کوم نتیجې دي هغه هم را روانې دي مسایل هم دي خو په ډېر غټ کرپشن باندې او ډېر غټ چې کوم سکینډل دی هغه مخې ته راغلی او ډېر د یو لوی مافیا په لکۍ باندې خپه ایښې ده موجوده وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا او بیا ورسره چې کم ښکته وزیران دي نو هغوی کوشش کوي چې په دې کې په صوبه کې د اصلاحاتو چې کم آغاز دی کم عملی اقدامات دی اوچتوي نو هغه په معاشره کې په دې نظام کې په نظر راشي تیر سوره د مخکې دلته په نوخار هسپتال کې چې کومه سیکټري هیلت چاپه واله نو بیا په پبو هسپتال کې ډي جي هیلت چاپه والې ده مختلفو هسپتالونو ویزټ شو هغې کې چې کومه غټه مسله مخې ته راغلې ده نو هغه د هسپتالونو کې چې کومه ګټه کیږي نو هغې کې بندر بانډ هغه مخې ته راغلی و په نوخار هسپتال کې په پبو هسپتال کې دغسې د صوبې په نورو هسپتالونو کې خو مونږ خبره د نوخار کوو چې غټ چیک وای پروت و ډېر لوی اماونټ په هسپتال کې ډسپرین نشته سرین نشته نور شیزونه نشته او چیک پروت وای دا د شیر دی د ډاکټرانو د حصې دی هغې کې د ډاکټرانو حصه هم ده هغې کې د پیرامیډیک سټاف هم ده او نو هغه برهم شو سیکټري هیلت چې دا خو بند شوي دي دا خو بند دی د دې خو باقاعده فنانس سیکټ نه پس دا کالعدم شوی دی نو پته ولګېده چې د 1996 کم هغه ټایم کې یو نوټیفیکیشن شوی تاسو ته دا شاته په نظر برادي په سکرین کې چې 1996 کې یو فیصله وشوه نوټیفیکیشن وشو چې هسپتالونو کې هغه ټایم کې چونکې د هسپتالونو ایوریج بم کم و مریضان بم کم و هسپتالونو چلولو حکومت یو فیصله وه نو 1996 کې دا فیصله وشوه چې دلته کم هسپتالونه دي نو د دې آمدن به په ډاکټرانو کې او چې کم ښکته سټاف دی هغوی کې به تقسیمیږي نو هغه سلسله بیا روانه وه او حالت دې ته راورسېدو چې هسپتالونو آمدني هغه کروڑونو ته ورسېده نو دغسې د ډاکټرانو تنخواګانې هغه چې مجموعي طور باندې مونږ وګورو نو هغه لکونو لس لکه او 15 لکه هغې ته ورسېده ځکه چې یو عام ډاکټر 3-4 لکه روپۍ تنخوا لي بیا چې هسپتال کې کم شیر جوړېږي نو هغه هم 4-5 لکه روپۍ د هغه شیر هم جوړ شي نو دا کم ځای ته رسېده تنخوا د ده مقصد دا دی چې هسپتال نه حکومتي خزانې نه تنخوا ملي او بیا هغې کې چې کوم هسپتال کې د هسپتال سرکاري چې کوم اشیا دي د سرکار پراپرټي ده په هغې باندې ګټه وشي نو هغې کې 25% یو طرف ته لاړ شي 10% بل ځای ته لاړ شي او بیا چې اخري هسپتال ته کومه حصه پاتې کېږي حکومت تنویس هم ني د دغې وجې نه ټول هسپتالونه هغې نه راجواړې جوړې دي او هغې سره د میډیسن پیسې نشته نو بیا هغې نه پس هغې ورته ووایي چې دا نوټیفیکیشن کالعدم شوی دی او دا خو مونږ کم وخت نه بند کړي دي نو د 2021 د فنانس ایکټ نه پس دا کالعدم دي خو د هغې باوجود تر ننه پورې دا شیر هغه اخیستی کېدل چې یو هسپتال کې به 50,000 ګټه وشوه نو 10,000 به پکې 40,000 به همداسې لاړې او نورې به بیا د هسپتال صفایي مفایي هغې دپاره هم کافي نه وي بیا نن په دې 2025 کې بل نوټیفیکیشن وشو اوس چې موجوده کوم دا چاپې ولګېدې کوم آغاز وشو کوم
مسایل اوچت شو او دا دومره غټ سکینډل مخې ته راغو نو دې حوالې سره بیا نوټیفیکیشن وشو چې فنانس ایکټ نه پس دا چې کم شیر ورکیږي په هسپتالونو کې کیټګري سی بی ډي دا چې څومره ښکته هسپتالونه دي د بي او جي نه علاوه د ام ټي آی نه علاوه نو د دې کم شیر دی هغه غیر قانوني تصور شوی دی او دې حوالې سره ډېره غټه انکوایري او ډېر غټ اقدامات هم کېږي چې 2021 نه راپدې خوا څومره شیرز اخیستې شوي نو هغه کروړونو کې دي او د دغې د وجې نه هسپتالونه نن دې حالت ته رسېدلي دي چې هغه د سروسز ورکولو جوګه پاتې نشو نو موجوده صوبایي حکومت ډېر عملي اقدامات اوچت کړي دي زه ګڼم چې دا موجوده کم سکینډل راووتو نو د محکمه صحت چې کم په دې سیټونو باندې ناس خلق دي یو مافیا وه او هغه اندر کاتې د 1996 هغه نوټیفیکیشن باندې کار جاري ساتلی او هغې نه پس چې څومره نوټیفیکیشن شوي دي نو هغې باندې غوږ هم نه دی ګرولی ځکه چې هغه د دوی د فایدې نو اوس خبره دا ده چې د 2021 نه راپدې خوا که هغه په هر هسپتال کې شیر ډاکټرانو اخیستي دي پیرامیډیک سټاف اخیستي دي او د کروړونو روپو دا اماونټ جوړیږي نو د دې به ریکوري څنګه کیږي او د دې دپاره هم څه اقدامات شروع دي او کیدای شي وایي راتلونکي وخت کې دې حوالې سره هم نوټیفیکیشن وشي چې د دې به ریکوري کیږي به هر حال زما د خبرې مقصد دا و چې حکومت خیبر پښتونخوا د دې موجوده چې کم تګ و دو دی نو هغې نتیجه دا راووته چې یو ډېر لوی کرپشن غیر قانوني پیسې تقسیمېدل په خپلو کې بندر باند د سرکاري ادارو چې کم آمدن و هغه په خپلو کې تقسیمېدو او هغې باندې خپه کېښوه نو د هغې چغې هم اوس په نظر راځي ظاهره خبره ده چېرته چې دومره لوی غټ اماونټ د ادارو چې کم سټاف دی ملازمین دي ډاکټران دي او مشران دي په دې ټولو کې تقسیمېدو نو چې بند شي نو دغه خلق به هم لاس خپوي نو د هغې په بدل کې د هسپتالونو صورتحال چې کم دا پیسې بچ شي د هسپتالونو صورتحال به ټیک کېږي خو موجوده حکومت دپاره دا یو ډېر لوی ازمیښت دی چې دا کم عملي اقدامات دی شروع کړل دا اوس یو نتیجې ته رسول دي او دا چې کمې پیسې زه به دا ووایم د نوخار هسپتال د کوړي هسپتال د پبو هسپتال د دې خو صرف او پی ډي چټ هغه د 35 لاک نه 40 لاک 50 لاک روپو پورې ځي نو د دې د لیبارټرو د دې د ایکسرو الټراساونډ دا چې ټولې راجمع کړي نو کروړونو ته دا پیسې رسي نو په دغه پیسو باندې د خلقو ته سروسز هم مهیا کېږي او دوايانې ورته هم میلاوېدی شي خو د تېر څه وخت نه په دې هسپتالونو کې په دې محکمه صحت کې د کرپشن بازار ګرم او د خلقو هغه پیسې چې کوم د خلقو صحت دپاره راغلی وي نو هغه د سټاف ډاکټرانو هغه خپلو کې تقسیمولی او په مختلفو قسمونو یې خوړی زه وختي ما سوچ کولو چې په دې هسپتالونو کې چې کوم ډاکټران دي د میډیکل ریپانو نه بیل فیسونه یې اخیستي دي پیسې اخیستي دي کمیشن یې اخیستي دي بیا ورسره که ګورې نو دی چې کم پریکټس کړی دی هغې کې خپلې حصې اخیستي دي بیا تنخواګانې هغه په لکونو کې دي بیا په هسپتال کې چې د هسپتال کومه ګټه ده نو د هغې آمدنو نو اوس موجوده چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی نو واضح هدایات یې وله ورکړي دي او واضح هدایات دا دي چې کمې پیسې کومه آمدنې هغه به د 90% هغه به د حکومت د هسپتالونو د متعلقه چې د دې کوم اکاونټ دي نو هغې ته به جمع کېږي هغې کې به جمع کېږي او 10% هغه به حکومت ته جمع کېږي نو د دې نه اندازه لګي چې راتلونکي وخت کې به د دې اقداماتو نه پس هسپتالونه خپل اوریجنل او اصل حالت